और هانه ته مساج خونې ته لاړ شه ته ورشه یو ځل یې وګوره چې څنګه ځای دی رئیسه څنګه به وینو د مساج خونه ده خپله پوهېږئ نو مساج ورکوي ته څه پوهېږې اورهانه قمقل یې زه نه پوهېږم نوزاد راته وویل د مورو پته مې پیدا کړې زم چې هغه بې شرفه ووژنم راځې که نه خانه ولې په یوازیتوب یې ته نه شې وژلی وسله نه لرې که مرمۍ نه لرې خپله ښه پوهېږې زړه دې چې راځي او که نه راځي سمه ده درځم ښایي چې داسې مې د زړه غم هم لږ کم شي د زړه سره ته ووایم دا اوس چېرته یې څه وکړو ښاغلیه صبر وکړئ زه خپله پوهېږم چې چېرته د عبدالحی مخه ونیسم رئیسه موږ به له دې ځای څوک ژغوري تکتیک که ستراتیژي غلی شه کمقله یلدره که د خلاص راز دی نو په لوړ غږ یې ووایه دا زه دې چېرته راوستم لاوده لاوده خو ته پخپله یې نه ګورې اصلي ځای ته مې راوستی یې مخکې له دې چې دلته راشه ډېر زیات ستړی ښکارېدې ګوره اوس لکه غمی غوندې ځلېږي دا مورو بې عقل خو له سازمان نه وتلی و دا دومره کسان یې له کوم ځایه کړل هغه لکه شیطان غوندې دی وروره ګوره لکه څنګه چې زه ورپسې وم د سازمان کسان هم ورپسې دي وروره زه نه ته خپله د شیطان غوندې بیلوته یو تا او یو هغه زموږ خاین رهبر زه هیڅ درک نه کړم لالا موږ به څوک له منځه وړي محمد باشه او که بیلوت رئیس څه که د سازمان کسان چې د باندې دي کمقله زه نه پوهېږم چې ته مې ولې دلته د ځان سره راوستی چتو لعنت دې په تافي کمقله تو لالا اوس باید هغوی ته ښه راغلاست ووایم چپ شه کمقله رئیسه زه خو وایم چې وار به شو جنګ به ورسره وکړو تر کله به جنګېږو یلدره تر کله پورې یو ځل خو تاسو د سولې خبرې وکئ زه نه پوهېږم چې تر کله پورې به جنګېږو ها خدای دې ووهه کمقله کسر دې وخت ښکاره قدر نه پرې کوي ولې داسې بېمانه خبرې کوي پوه شوم رئیسه هلکانه شاته لاړ نه شئ رئیسه ولې ودرېدې صبر چې هغوی یو بل ووژني بیا موږ ځو
عبدالحیا چیرته یې په څارنه کې یم وروره. ښکاره نه پرېږده، موږ په یو دام کې غورځېدلي یو. د څه شي دم وروره؟ عبدالحیا هسې پوښتنه کوې که راځې؟ وروره د څه شي دم؟ چیرته یې؟ موږ دلته د مورو نیولو ته راغلي وو، خو خپله په دام کې ولوېدو. وروره پولاد وروره همالته دی؟ نه هغه دلته څه کوي عبدالحیا؟ زه له بیلود سره یم. څه شوي؟ څه شوي؟ هغه لوده چیرته ځي؟ وې ساره ودرېږه، تاسې ذخیرې ته لاړ شئ. لکه چې زموږ له پلانه خبر شوي وتښتېده. خدای دې ووهه. حرکت وکړه. هلکانو لیور شي هله زر کوئ هغوی یې وژنئ. هله زر کوئ حرکت وکړئ ورشئ پسې. موږ یې محاصره کړي یو. ماماتي هلته څه کوي عبدالحیا؟ رئیسه ته خو د پیښې په ځای کې زه څه خبر یم؟ نه پوهېږم. زه خو هلته نه یم عبدالحیا، زه په تمه یم چې دوی یو بل سره ووژني. خو رئیسه د جنگ یو لور ته ماماتي وروره بیلود دی. بیلوت هلته څه کوي؟ خانم مرو چیرته دی؟ رئیسه تاسو د شاله خوا راپسې راشئ. هر څوک دی چې مخې ته راغی ویې وژنئ. په کور جزې ونه کړئ. لکه چې مورو زموږ خواته شوی که څنګه؟ غلی شه نوزته، غلی شه، راځه. د زړه سره د وژل کېدو نه مخکې راته په یاد کړه. یو خبره درته کوم، هر څه چې وایې ویې وایه، که نه بیا خبرې به دې په زړه کې پاتې شي. غوسه کېږه مه ورک شه، خو تر هغې چې اسرائیل ونه ګورم نه وایم. په دې باندې باید ځان پوه کړې. هغوی به له موږ سره څه وکړي لالا؟ که غواړې چې پوه شې ورشه ترېنه پوښتنه وکړه. کښېنه کمعقله. رئیسه په دې کور کې کوم کسان چې دي هغه زموږ د دښمنان دي رئیسه. مطلب دا چې زموږ ملګري دي. همداسې دی یلدره. رئیسه دا فورمول ما په خپله حل کړ. که وایي چې هغوی هم دلته راولم، هسې نه هم دا ځای ډېر لوی دی رئیسه. یو انقلابي له یو انقلابي پرته بل ملګری نه لري. اوس د دې وخت نه دی چې د ملګرتیا ترانې وغږوي. سمه ده رئیسه. بې عقله. هلته څه راباندې؟ بیلو دې کور شاته لاړ شه هله زر کوه. هلته څه راباندې؟ ماماتي د باندې له خوا نه څوک د سازمان کسان وژني. عبدالحی ځان دلته را رسولی شریکه. زه هغه څارلم خو ماته یې دروغ ویلي دي. کاظمه ښایي چې مورو به د باندې له خوا وژني. یو چې ستان را په یاد شو هلکانو، یوه شېبه کمعقله اوس پوښتنه ونه کړه چې څه شی دی څه شی دی. زما د دښمن زما څه شی کېږي کمعقله؟ څه شی دې کېږي لالا؟ زه قسم کوم چې هېڅوک هم دا چستان نشي حل کولی. د باندې څوک دي چې دوی وژني؟ څوک؟ اجازه راکړه لالا چې یو ځل یې وګورم. خدای دې ته ووهي، زه خو دې لیونی کړم کمعقله. دا په تاسو شوي دي؟ ها ووایه. د یو انقلابي اراده باید داسې وي لکه فولاد پوه شوې. که ټوله ورځ انتظار کړی دی نو په کار نه ده چې حوصله دې د لاسه ورکړې کمعقله پوه شوې او که نه نور نو بس دی. له دې نه مې ډېر اعصاب مه خرابوه او بې ادبه. سمه ده لالا،
سم کېنه. وسلې مو کېږدئ. رئیسا درته وایم کېږده. پروت وکئ. وایم پروت وکړه. نوزاد هم موټر راوله. په سترګو رئیسا. ارهانه ته له دې ځایه ونه خوځېږي. زه دې څارلم رئیسا. هو ماماتي، ما ټول کاروبار پرېښوده ته مې څارلې. ته دلته څه کوې ها؟ ما ماتې ته ما دا ویلې چې یو وار دلته راشي. ما ګمان کړی و چې دلته دی، خو مورو له د ځای تښتېدلی. ته څه پوهېږې چې مورو دلته دی؟ یل ده زه راته ویلې. ښایي چې دروغ یې ویلي وي. دوه شریکان یو ځای د مرو وژلو ته راغلي. ځنې د بندر کارونه مو پر مخ ویسئ. دلته ماته سرخوږی مه جوړوئ. د زړه سره بخښنه غواړم، زما له وجې نه یې په تا خبرې وکړې. د دې نه چې مړ وم خو هم شارکه. اسکندر کبیر چیرته دی؟ د دولت نه پوښتنه وکړه، زه خبر نه یم. دولت خو زه یم او له هر چا چې مې زړه وي پوښتنه کوم. اسکندر چیرته دی؟ یوازینی ښه وړاندیز چې درته یې لرم د مرګ نه ژغورل دي. په موټر کې واچوئ. ماماتي، ته دفتر ته لاړ شه، در سره مې کار دی. سمه ده رئیسا. عبدالله، ته هم زر دفتر ته راشه، زه هم درځم. الله لکه چې لاړل. یو ځل ورشه بیا یې ګوره چاتو. یله راته ورشه ویې ګوره. په سترګو رئیسه. کېنه ورک شه. مبارکي درته وایم چاتو، ته تل خپل بار په نورو اچوې. زه یې ګورم.
مرسته وکړه کمقله. لالا څوک نشته؟ نه نشته چتو، هیڅوک هم نشته. دومره ډزې وکړې خو بیا مې امپریالست مړ نه شو. دا مرمیم پوه کړي دي په هر ځای کې چې د بېوزله اولاد اوسېږي یوازې همغه وژل کېږي او بس. ثو لعنت دې په دوی وي. رئیسه یو یې ژوندی دی، صبر وکړه چې زه یې سزا ورکړم. چاتو ودرېږه. چاته وایم کمقله ته غواړې څه وکړې ها؟ لالا د سازمان تعلیماتو پر اساس یو ټپي ژوندی پرېښودل ګناه ده. اوس تعلیمات پرېږده، زما خبرې ته غوږ شه. یوه شېبه زه لومړی دې نه خپلې پوښتنې کوم. زما وژلو ته راغلی وی؟ ښه د یو انقلابي وژلو ته چې ځئ نو دا به مو انجام وي. رهبر مو چېرته دی؟ ویني چا؟ فولاد علمدار. هغه نو زموږ ځای له کومه پیدا که ها؟ فکر کوم زموږ د انقلاب بوی هر لور ته خپور شوی. ځکه مقل زموږ د ځای پته هغوی ته ورکړې ده. لالا اوس باید څه وکړو؟ زه اوس په ډېر بد وضعیت کې یم ځکه چې رهبر نیول شوی دی. اوس نو وخت دی چې زه خپل صلاحیت بیرته ترلاسه کړم. رئیسه اوس به چېرته ځو؟ زمری تل د پټېدو لپاره دوه ځای نه لري. لومړی هغه زمری وي چې د هر وطن خرڅونکي غېږې ته ورځي او دویم هغه دی چې خپله ځان ته ځای پیدا کوي. هله ورشه حاجي مولو راوله. د کمال ټلیفون بند دی. ډېر اټکل کېږي چې په الوتکه کې دي. یلدز جانا ته نشي کولی چې قاضي د کمال د بیانولو اخیستو نه تېر کړې؟ نه ښاغلیه دا قاضي غټ سړی نه دی. دا قاضي څه د کمزورتیا ټکی نه لري؟ مطلب مې دا دی چې ښځه یا بچیان. نه ښاغلیه کله بله خبر وای چې دنده مې په ګواښ کې دی خو دیموکراسي ځینې وخت سړي ته سرخوږي جوړوي نو باید ورته یوه لاره پیدا کړو. که زه خپله له کمال سره خبرې وکړم نو بیا به یې قانع کړم. څنګه یې قانع کوي ایژه جانې؟ هغه ته دا وایم چې زه مې د زوی د ژغورلو لپاره درته راغلی یم. زه هیڅ کلام نه پرېږدم چې ته دا خطر ومنې. زه پوهېږم چې ته کمال وژنې خو پام دې وي چې هغه د یلدز جان ورور دی. ناظم جانا
ایکوفین کریم د ویښتانو د له منځه وړلو کریم. ستاسو پوستکی نرم کوونکی د بدن اضافي ویښتان په ډېرې اسانۍ سره له منځه وړي او لرې شي څخه یې ضعیفوي تر څو د دوهم ځل لپاره واده ونه کړي. ایکوفین د ویښتانو له منځه وړلو کریم د ګلابو او لیمو عطر لرونکی دی چې ستاسو پوستکي ته ځلا وربخي. د اخیستلو پر مهال د ایکوفین نښې ته پام وکړئ. این یک فرصت برای شماست. برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند. برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند. توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. دغه خبرونه تاسو ته د روشن لخوا وړاندې کیږي. این یک فرصت برای شماست. برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند. برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند. توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. اسکندر پوهیده چې تاغه کور ته ځي، یا خو به تا هغوی ته وایي چې مرود یې نیولی، یا خو نو زه ورته وایم چې ما ته نیولی. بله. بله. ښاغلی اسکندر غواړي پوه شي چې کار مو ختم کا او که نه. ها ختم میکا. آفرین. ښه نو زه مو په اجازه ځم. مخې ته د ښه ښاغلی الدز د کمال موضوع څنګه حل کوي ښاغلی اسکندره؟ هغه مسله ماته پرېږده، زه په خپله یوه چاره کوم. ښه نو شپه مو په خیر. شپه دې په خیر. ښه شپه ولرئ. شپه دې په خیر. ښاغلیه زنګ مې ورته ووهه او کار یې ور ختم کړی او تا ته یې سلام هم ویلې. سمه ده ناظم جانه. اوس به څه وکړو اسکندره؟ ګرانې که هغه قاضي راضي نه شي نه بیا خو ته پوهېږې چې زه په هر ځای کې خپل کسان لرم میژه جانې. ښاغلی ابراهیمه پاڅېږئ چې ځو. زه یې ځای ته هم نه ځم. چېرته ځو؟ تاسو څوک هستئ؟ کار مو دی در سره. خو زه له چا سره کار نه لرم. زه همدلته ډېر خوشحاله یم. کالي دې واغونده او د باندې وځه. لومړی راته دا ووایه چې چېرته ځو، بیا هغه ځای ته په کتو جامې مې اغوندم. بیا به پوه شې. اوس زر کوه راځه نو.
تاسو د استخباراتو کسان استئ یا څوک استئ؟ ډېرې خبرې مه کوه زرزه. اخانو دا چې ده ما ته تلیفون راکړه چې تلیفون وکم بیا مې چې هر ځای ته بیایې بومې ځای دومره خو بیا څښتنم خو نه یم. کوم ویل سم نه غواړې؟ اورحان له نوزاد سره مساج ته ځي. هاکان ویلي چې عبدالله مې مغزه راخوري او تا ته وایم مامتي تا ته چې اوس نو وایي راشه نو په منډه ورځې که بلود درته وایي راشه نو ورځې یو زه چې څه درته وایم هلته نه راځې. رئیسه تا چې ویلي د مر خولې ته لاړ شه نو تلی یم. زه ستا له وژلو او وژنو سره ستونزه نه لرم. رئیسه یوازې خو تاسو ستونزې نه لرئ موږ خپل هم ځینې ستونزې لرو. مامتي زه چې درته وایم لاړ شه چې ستونزې دې حل شي ولې نه ځې؟ زه لیونی نه یم رئیسه که کوم څوک د لیونیو ډاکټر ته ورلېږي نو اوس نو یې تنجاور ولېږه. ته لیونی نه یې مامتي او هغه ډاکټر هم د لیونو ډاکټر نه دی. هیروین سګرټ نه دی چې زر یې پرېږدې. رئیسه ما خو پخپله نه دي کارولي په یاد دې ده خپله دې راته ویلي و چې مامتي حق دې راوبخه او په یاد دې دي چې هغه سړی زه تختولی وم او دا دې په یاد دي چې هغه سړي هره ورځ راته هیروین راکول او ښایي چې دا دې په یاد وي چې هغه لاو د هاکان په عبدالحی باندې سره وسیول رئیسه. عبدالله لاړ شه لږ هیروین راوړه ته به یې خپله ماته راکوي چې بېغمه شي. که د زړه نه یخېږي نو دا واخله مرمۍ لري ما ووژنه. د افغانستان روشنغوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه دفاعګانې تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 843553 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. جمعه څرنګه بیرته بخت خلاصېږي د انسان څه وکړو بیرته چې دغه ستونزه مو حل شي. حتما ځینو خویندو دا پوښتنه کړې ده. په ډېر احترام سره مولوي صاحب ورته ځواب ورکوي. مهرباني زیاتره خلکو د ملایانو نه شامل باجه جوړه کړې ده. هم ډاکټر دی هم جادوګر دی هم ساحر دی هم بخت خلاصوي هم بخت بندوي. د رڼا لار جمعه د ورځې 10 بجې. اراکوزیا رادیو له اسلامي ټولنیزو او تفریح خپرونو سره هره ګړۍ کره او پر وخت خبر. اراکوزیا پل په پل تر تاسو. اراکوزیا 90.3 هاکان مې عبدالحی ته تسلیم کړی و ترې وتښتېده. تا ته مې وویل چې هلکانو خیار که او ټول مو خپل فکر ونیسئ خو ته د هلکانو او له خپلې مینې سره دی. چکر ته لاړې یا د هر څه دې هېر شوه ماتې ځواب راکړه. له هغه ځایه راووتې
او بیا د بې ځایه کارونه پیل کړه همداسې نه ده رئیسه ته ولې داسې خبرې کوي زه غلط نه وایم عبدالله زه رښتیا وایم کومې خبرې چې زه کوم تاسو ولې په هغې خبرو نه پوهېږئ ولې هڅه نه کوئ زه پوهېدم چې ورځ به د دې نجلۍ مسله را مخته کوي رئیسه زه له هغې جلۍ جلا شوم خبره واس پاتې شوه د درملنې مسله زه خپله د خپل ځان درملنه کولی شم ته اندېښنه مه کوه رئیسه که مې ونه شو کړی بیا تا نه خپل ځان په مرمۍ ولم رئیسه زه هیڅ پوه نشم چې ته ولې داسې خبرې کوې رئیسه خانو ته څه وایي چې زه څه وکړم رئیسه ته نه پوهېږې هغه نه غواړي چې ژوندی واوسي پوهېږم زه که خو یې په اړه اندېښنه کوم رئیسه ته خو خپله ماماتي پېژنې هغه د روغتون نه به دې راځي وروره دومره خبرې اورېدی شي خو روغتون ته نشي تللی ولې یوه خبره درته وکړم عبدالله که مونږ همداسې اوسو نو بیا دښمن ته هېڅ اړتیا نه ده یوه ورځ به مونږ په خپلو کې یو بل ووژنو دا ته څه کوې وروره څه نم شپه ده سترګې مې ولې تړې ښاغلي اسحاق تاسو ته راوړم نه ګرانه مننه یوه قهوه راوړه هغه هم ساده وي سمه ده ما ته هم یوه ترکي قهوه راوړه سمه ده ښاغلی ښاغلی جانه که رښتیا ووایم نن ورځ مې له تا سره ډېر ښه تېره شوه باید درنه ډېره مننه وکړم هیله کوم ښاغلی عدنانه ستا په څېر له یو وکیل سره یو ځای وخت تېرول زما لپاره د ویاړ ځای دی او فکرات وروره زه یوه ښه پیښه ته دلته څه کوې ته ښاغلی فکرات پېژنې ښاغلی عدنانه نه نه یې پېژنم څنګه یې ښاغلی ارجانه ډېره زیاته مننه ښاغلی فکرته ته ښاغلی عدنان پېژنې لکه چې پېژنم یې د کمیسون رئیس دی ډېر خوشحاله شو راځه مهرباني وکړه موږ سره کښېنه او تاسو ارامه اوسئ څنګه ابراهیم خپله پوهېږي ښاغلی فکرته مهرباني ولې به ناکراریږه مهرباني تم کښېنه ما ابراهیم ته ویلي وه د ولس نماینده کېدل ډېره سخته ده د لږو پیسو لپاره دومره زیات جنجالونه شپه ورځ به د خلکو خبرو ته غوږ نیسي ډېر جنجالونه مشکلاتونه لري باید خلک درک کړي درته مې نه وویلي ابراهیمه ویلي دې و ښاغلی فکرته پوه شوم ډېره زیاته مننه د اقتصاد پرمختګ په اړه څه نظر لري ښاغلی فکرته ما ابراهیم ته م ویلي وه څه شی دې ویلي و ښاغلی فکرته که اقتصاد د سیاست مخه نه وي نیولي نو نن به ترکیه د هر زورور هېواد په وړاندې ولاړه وه درته مې نه وویلې ابراهیمه هو ویلي دې و ښاغلی فکرته حاله چې پوهنتون خلاص شو حاله چې حزب جوړ شو حاله چې ترورستان ونیول شول او بیرته خوشي شول خو پوهېږې چې یو بشکه پټرول په څو شوي دي ابراهیمه $150 ښاغلیه نه مې و درته ویلي چېرته تر $200 پورې رسېږي او رښتیا نه مې دې په یاد ښاغلیه
این یک فرصت برای شماست. برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند. برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند. توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. دغه خبرونه تاسو ته د روشن لخوا وړاندې کیږي. دا جمعه او تاسو چې موادونه ګورئ په دې به پوه شئ چې څومره خوندور خواړه دي نه پخیږي. چرمت څو ځلې دې تر اوسه په دا خواړه پخ کړي؟ دا مې 15 شپږ ځله پخه کړي دي. لیدونکو له تاسو څخه مننه، لکه څرنګه چې وینئ جان محمد هم ډېر ښه خواړه چمتو کړل. البته دا جمعه راز پخلی 6 بجې او 10 دقیقې له لمر څخه. یو ولس یوه لوبډله زموږ هیواد دا ابراهیم همداسې دی. څه شی چې په کار نه وي نو هغه هیروي. که څه هم د ده ګناه نه ده، ځکه چې دی یوه پیغله لور لري. ډېر جنجالونه یې ورته جوړ کړي. او تا اولاد لرې ښاغلی عدنانه؟ 2 لورګانې لرم، په بهر کې زده کړې کوي. که رښتیا ووایم فارغ شوي دي، خو زه نه غواړم چې اوس ترکیې ته راشي. له ما نه خرابه ده عدنانه، خرابه ده. بیا ونه وایه چې درته مې نه وویلي. دلته یې لږ تر لږه کنټرولولی شي، خو په بهر کې خدای خبر دی. هالته هر ډول خلک شته، تور پوستې خلک شته، جاپانیان شته. هالته یې نشي کنټرولولی. لورګانې د دلته راوغواړه. موږ په خپل شرکت کې پیغلو انجونو ته ډېره اړتیا لرو. ته ډېر مهربانه یې، مننه کوم. بیا یم تکراروم ښاغلی عدنانه، لورګانو ته د ووایه چې همدا سبا ته دلته راشي. که څنګه ښاغلی ارجانه؟ ته د تل په څېر مهربانه یې ښاغلی فکرته. هیله کوم. په اصل کې ښاغلی عدنان مهربانه دی. خپله یې دواړه لورګانې زموږ شرکت ته تسلیموي. ګوره ښاغلی عدنانه، زه کوم ډېر پوه انسان نه یم. لکه څنګه چې تاسو وایئ نو تاسو ډېر ښه پېژنم. تاسو هم له لورګانو نه بېغمه اوسئ. هغوی به زما په شرکت کې ډېرې خوشحاله اوسي. مننه کوم. خیر اوسئ. رښتیا ابراهیمه، تا ته مې ویلي و چې د ترکیې راتلونکی د ځوانانو په لاس کې دی. ویلي دې و ښاغلی فکرته. نو ته دې هم لور راوله، هم به د ښاغلي عدنان له لورګانو سره بلده شي او هم به له ټولو مصیبتونو نه خلاصه شي. که څنګه ښاغلی عدنانه؟ زه تا ته څه نشم ویلی. که وژنې مې نه ومه وژنه، زه د مرګ څخه نه ډارېږم، پوه شې او که نه؟ ښکاره ده چې زه دا پرېکړه کوم چې باید څه وکړم. له تا خو نه پوښتم، خو په دې پوه شه چې هم به ما ته خبرې وکړې او هم به سازمان سره خیانت. د هر ساعت په پیل کې دی په یوه مرمۍ ولم او د دې لپاره چې ژوندی پاتې شي درملنه دې کوم. هر ځل 2 پوښتنې درنه کوم. یوه دا چې اسکندر چیرته دی او دویمه دا چې د سازمان د ټولو سرچینو پتې راته ووایه. خپل وخت مه ضایع کوه. ستا وخت پیل شو. هلکانو ته وایي چې راشي او د ده درملنه وکړي عبدالله.
سمه خبره ده چې دیوبندي سترګې همداسې تړئ خو زما مو داسې کلکې تړلې دي وروره ته به وایې چې تختم څوک خبر دی کلاره دې ولیده بیا به چاته ووایې ګوره له اول نه درته وایم ځان مه ستړی کوئ ما هم دلته ووژنئ ځکه چې زه نه جان پولاد خرڅوم او نه مې مخوریونه خرڅوم ځینې کسان تا ته یو ډېر ښه وړاندیز لري کله ټوله نړۍ م راته راکوي نو بیا زه څه نه وایم لاسونه مو خلاص او هر څه چې کوئ ویې کوئ په کیسه کې مو نه یم زه یې ورک شئ همونږ پوهېږو چې څنګه دې قانع کړو ولې نه راځي نوزاته هغه دې راغلل نوزاته پام دې وي ګوره تر دې ځای مې راورسول چې کوم ورانی ونه کړي دا ښکته شه دومره ظلم خو مه کوئ سترګې مې خلاصې کوئ که غواړې چې سترګې دې خلاصې کړو دننه ورشه هله سترګې مې خلاصې کوئ درته وایم سترګې مې خلاصې کوئ یو تورورست د نیولو لپاره لټه هغه یې وراره دی آیا ته په دې باندې پوهېدې غواړم له تا سره مرسته وکړم خلک باید په رښتیا باندې پوه شي د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ نښه دا مونږ اصلي موضوع ته رسوي او مونږ یې باید شا پرې نه ږدو راتګ هره جمعه د شپې 9 بجې له لمر څخه د آلمان بوندسلیګا لومړی اونۍ بایرن مونیخ د هامبورګ پر وړاندې جمعه د شپې 11 بجې په ژوندۍ او قانوني بڼه له لمر څخه